أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم عنكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا د جون میاشته د 2025 د دې جون د میاشتې په 10 تاریخ باندې اسرائیل په ایران باندې حمله کړې ده او د ایران د سر ساینسدانان او د سر فوجي جرنیلان شهیدان کړي دي او د هغې اټمي صلاحیت د مفلوج کولو دپاره انتها کړې ده او نن په 22 جون باندې وایي چې ټرمپ خپل جازونه لیږلي دي او د ایران د تباه کولو کوشش یې کړی. د نن نه یو میاشت مخکې یعنې په مئی کې په 7 8 او 10 مئی باندې انډیا په پاکستان حمله کړې وه او پاکستانی قوتونو د 4 ورځو جنگ نه پس د بنیان مرصوص په نوم باندې اپریشن بنیان مرصوص په نوم باندې د انډیا د فوجونو سره مقابله کړې وه او شکر الحمدلله چې د انډیا فوج غرور په خاک کې میلاو کړی او انډیا سر اوچتولو ته پرېنښود او الله تعالی پاکستان له د 10 مئی نه پس هم دومره عزت ورکو چې د دنیا ټول قومونه ورته حیرانو او د دنیا د موجوده دنیا د ټولو نه متعصب شخصیت د امریکې صدر ټرمپ د پاکستان فوجي سربراح ته وی چې زما سره لنچ وکړه لږې خبرې کوو او د هغې دپاره په خصوصي پروتوکول وغوښتو او بیا یې دا الفاظ وی چې I love پاکستان. دا د هغې بنیان مرصوص د اپریشن برکتو چې د پاکستانی عسکري قوتونو او د پاکستانی قوم عزت د خلقو په ذهن کې پیدا شو. د نن نه یو نیم کال یا په کم 2 کاله مخکې اسرائیل د غزې په اجزانو باندې چې هغه بې سر و سامانو حمله کړې وه. د غزې مجاهدینو د اسرائیل نه څه سړي تختولي وو هوسټیجز یرغمالیان یو نیم کال مسلسل بمباري وکړه ټوله غزه ملیامیټ کړه کنډرې ته جوړې کړې خو الحمدلله خپل هوسټیجز یا خپل یرغمالیان یې برآمد نه کړی شو او ټوله دنیا دې ته حیرانه ده چیرې دا کسان دي کوم ځای پټ کړي دي چې ټوله غزه د اسرائیلي فوجونو په کنټرول کې ده او بیا هم هغوی خپل کسان په خپله برآمد نه کړی شو. ډېر نرتوب یې دا وکړو اسرائیلي فوجونو چې ماشومان یې ووژلل تقریبا 50,000 د 1 لاک پورې نور کسان یې شهیدان کړل بوډایګانې یې ووژلې خو کمانډر ټایپ خلق یا د هغې هغه خپل هوسټیجز او خپل یرغمالیان یې برآمد نه کړی شو. دا یو بله معجزه وه. په پاکستان نه پس چې په ایران باندې حمله وشوه نو ایران هغه ملک دی چې د 13 کالو نه د پابندو شکار دی. دا شیعه مذهب په نوم باندې د بعضې خلقو ته نه ګیله هم ده خو د هغې باوجود د ایران فوجونو یا د ایران قوم د اتحاد مظاهره وکړه ونه یریدو بې حوصلې نشو د حوصلې مظاهره وکړه پین او د دړ هغه عادت و ځکه چې 40 سال په هغه سینکشنز و 10 کاله پورې یا 8 کاله پورې د عراق سره جنګېدلی او د سختو عادتو نو هغه چې جوابي وار په اسرائیل وکړو نو په اسرائیل هغه بیلسټیک میزایل ور پرېښودل چې د اسرائیل په باره کې هغه سوچ چې د دې آیرن ډوم دی دا
ناقابل تسخیر دی، دته څوک ویلی څه نشي. اسرائیل د دې عادتو چې خلقو له سپېړه ورکي، د خلقو په هسپتال حمله وکړي، خلق وجړی، خو د خپلې جړا عادت نه و، خو ایران په خپله وجړاو او د نتنیاهو په ابایي کور باندې چې کله حمله وشوه د هغه کور ټارګټ شو، نو نتنیاهو د اسرائیل وزیر اعظم ګډوډ شو او د اسرائیل خلقو ته پته ولګېده چې په هسپتال حمله د مریض خوږېدل او د خلقو د کور روانېدل دا څومره د غم نه او د دړ نه زیاته خبره ده. د غزې په خلقو چې د تیر 1.5 کال نه موږ کمې سختې او کم ظلم کاو، د هغې احساس ایلاغه د ایران د اسرائیل قوم ته وشو او ټولې دنیا ومنله چې اسرائیل چې دی دا ناقابل تسخیر نه دی. دا 3 واقعاتو نه پس یو بل 4م کار ناشنا دا وشو چې پاکستانی قوم چې الله ته سر به سجود دی او د الله نه د الله شکر ادا کوي چې انډیا غونته کې دشمن چې هغه پاکستان پسې کې شاملاو نه 3 घंटे और 45 منٹ یا 40 منٹ د هوایي لړۍ نه پس چې 80 ډرون ولا بیکاره کړل، 6 جازونه ولا راوغورځول، د هغې په LOC باندې ډېر شی پوسټونه قبضه کړل او د انډیا سر ښکته نیولی دی. لیکن د هغې نه پس د پاکستان سرکاري حلقو اعلان وکړو چې موږ د امن دپاره د ډونلډ ټرمپ چې د هغه لاس د غزې د شهیدانو د وینې نه سره دي او هغه غټ بم چې بایډن نو ورکړی، بایډن هم د امریکې صدر و، خو دومره احساس ورسره چې دا بم ډېر زیات غټ دی او ډېره تبعي راولي، نو اسرائیل یې نه ورکاو، هغه بم ټرمپ ورکو. خو ټرمپ دپاره د نوبل پرایز چې هغه ته د بین الاقوامي امن انعام میلاو شي د هغې دپاره پاکستان سفارش وکړو. وی مونږ سره یو کتاب دی چې هغې ته قرآن وایي. دا قرآن داسې کتاب دی چې په دې کې نه په الفاظو کې نه په معنی کې یو خاص ملاوټ نشته. دا واحد کتاب دی چې دا خالص الله په الفاظو مشتمل دی او په دې کې د الله نه علاوه بل چا څه میکسچر یا ملاوټ نه دی کړی او دا کتاب دومره زبردست دی چې کله یو خبره پیش شي او ته په 2 صفحو کې هغه ولیکې نو دی په 2 ټکو کې یا په 2 الفاظو کې د هغې جواب ورکوي او د هغې 2 الفاظو زور د هغې مخکنۍ 2 صفحو نه زیاتي او د هغې پوټنشل یا د هغې قوت دومره یي چې سړی ورته حیران شي. او دا کتاب چې د سړي په جان کې چون بجان در رب جهان دیگر شود، کله چې دا په سړي کې ننوځي نو په ده باندې ټوله دنیا بیا بدل شي. جان چو دیگر شد جهان دیگر شود، او کله چې جان بدل شي نو بیا ټول جهان سړي ته بدل شي. نو دا کتاب زمونږ سره دی، خو بدقسمت دی هغه قوم چې دا کتاب وسره او دا په ځان باندې نافذ نه کي، دا د دې تعلیمات عام نه کي او دا خور نه کي. عملا دا کتاب په تیر 1.5 کال کې د غزې مجاهدینو دا هغه خور کړی دی، ځکه چې ایتیست هغه خلق چې هغې د الله د وجود نه منکر دي او هغه خلق چې هغې ته ایتیست وایي، هغه خلق چې هغې ته بېدینه وایي، هغه خلق چې هغه الله نه مني، هغې چې کله د غزې د مجاهدینو دا حالت ولید نو هغې الفاظ دا وی ویل ریډ قرآن، موږ به قرآن لولو. وی هیو سین ان غازا، موږ په غزه کې خو یو حالت لیدلی دی، دی آر ان پین، د غزې ماشومان او د غزې ښځې او د غزې سړي چې کله زخمی او په دړ کې دی ریډ قرآن، دی د دړ په وخت کې قرآن لولي ان دی ګیټ مور سټرانګر او دی د هغې سر نور هم مضبوط شي. دیس از ا سیکرټ، دا یو پیچیده یو پوشیده خبره ده او موږ دا غواړو چې موږ د دې نه ځان خبر کو. ته ویلی شي چې د قرآن پیغام عملی طور چې چا رسولی دی هغه د غزه مجاهدینو رسولی. اوس د یو طرف ته موږ بنیان مرصوص کړی او هغه بنیان مرصوص په نوم باندې چې کوم ایکشن اغستی و د پاکستان قوتونو نو هغې دپاره د کم آیات انتخاب چې کړی او الله د پاکستان عسکري قوتونو له توفیق ورکړی دا د سورة صف دا آیاتو یا ایها الذین آمنوا ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. د دې آیات نه اغستی و. الله هغه خلق خوښ دی چې هغه د الله په لار کې داسې په اتحاد سره جګړه کوي، پرزول کوي په صف کې، لکه څنګه چې دیوالي
او په دیوال به پوخا موږ د ګټو جوړه اوس د خښتوي. نو د خښتې او د ګټې دیوال چې ته جوړې نو هغه الو بنیانو مرصوص ته جوړیږي چې هغې تراش خراش وشي په سټکي باندې هغه ګټه برابر کې هغه خښته برابر کې. نو زمونږ مسلمانان چې کله د تراش خراش نه تیر شي او بیا بنیان مرصوص شي لکه زمونږ عسکري قوتونه د تراش خراش نه تیر شي، زمونږ پایلټان د تراش خراش نه تیر شي، هغې په ډیت رجسټر دستخط کړی او هغې په الله باندې اعتماد کړی، د هغې په زړه کې د شهادت ارزو وه، هغې د مرګ نه یریدل. نو په 3 غنټې 40 منټ کې خپل کارروایي مکمل کړه، واپس روغ موټ رالل او دنیا ته دا وښوه چې مسلمان عسکري قوت څه چینج راوستی شي. نو د صورت سب دا آیات موږ ته وایي چې لاول به خپل کسان د تراش خراش نه تیرې چې بنیان مرصوص شي، خو د څه دپاره دا کار ته کوې؟ نو په صورت سب کې بیا موږ ته وایي چې ګوره دا کار چې ته کوې که نه دا ته د دې دپاره کوې